لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مهاجرین رونو او خویندو، نن په دې توډيري کلي کې زمونږه سبچو زنانو ختمونه د قرآن کریم او د مشکات شریف پای کې زمان مرګره مولانا عبدالحق اغله دعوت ورکړو، ماله دعوت راکړو. آی مخکې بیان وکړ او زه د مشکات شریف اخیری حدیث چاہے کہ دا آیات ذکر دے کنتم خیر امت اخرجت للناس دائی متعلق مختصر او لنڈی او سو خبر کوم. دا مخلوق دا ہدایت پارا اللہ با ہر دور کی سنیکان بندگان مختص کول آوے رالی گل او بیا غی تبین لار خودلا لائی عمل خود چی پا دی طریقہ باندے دخپل امت اصلاح کئی. کلا چی پا آغا امت کی پا آغا دور کی پا خلقو کی سنقصانات راغلیو نظاری اصلاح بے کولا او چې کومې به سمې لارې وي نو هغه به ورته ښودلې چې هغه د الله د معرفت د الله د پېژندګلنې او د الله د خوشنودۍ او خوشحالۍ وي. هر یو پیغمبر نه به الله ملګري ورکول، د چا به لږ ملګري وو، د چا به ډېر ملګري وو، د چا به خپلوانو اولاد کی ملګري وو، د چا به خپلوان اولاد هغه به دشمنانو او پردي به ملګري وو. د ابراهیم علیه السلام پلار دشمنو، د نوح علیه السلام زیه دشمنو، د حضرت لوط علیه السلام بی بی مخالف وا. د چا به یو طریقه وا، د چا به بله طریقه وا. او دا الله مخلوق ته ښودل چې دنیا دغسې روانه ده. کله به الله ملګري درکوي او هغه به ډېر ښه ملګري، یا به ډېر د خلوص وي، دای به د زړه نه تا سره مینه او محبت وي. کله به داسې ملګري چې ظاهري به هغه یې ملګري او حقیقت کې به هغه ملګري نه وي. کله به پردي خپلوان وګرځي او کله به خپلوان پردي وګرځي. دا به دغسې دا دنیا روانه وي. په انبیا علیهم السلام له چې به الله ملګري ورکړل نو هغوی ته به حواریین وي. قال الحواریون نحن انصار الله.
دا حوارین عیسیٰ علیہ السلام صحابو داغ مرگریو کوئی تے حوارین ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ راولی گا نو اغلا اللہ مرگری ورکل مرگری دیو دائیو دا بلزائی دا مکیو دا مدینی دسا عربو او دا عجمو مختلف مرگری رالل دا فارس نرالل دا عرب نرالل آغا مرگری شو آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وی وی وطا دا خلقو چه داوم اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگرتیا دا پارا چونکڑیو پارا کڑیو دا دیوا جناغی دا جرح نا محفوظ دی بھائی باندی جرح نکی گی دا اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتیا دا چونکڑیو نو اللہ و دا مخلوق دا رشد و ہدایت دا پارا قرآن کریم را لے گا وقت وقت باندے او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی وضاحت کلب قول باندے کو کلب فعل باندے کو آب اخکار کول آب لاغو کول آغا احکام چغبا اللہ را لے گلیو صحابہ کرام چاہا وقت کاغذ نو آغا وقت لکلو دا سے انتظام نو وائی اللہ دیلا چونکڑیو نو آئی بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا کارون آغا ویناگانی آغا محفوظ ساتلے یاد بے ساتلے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کارون دا وینا دا بدخبل خواخنوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ باغتا وحی کولا کلب الفاظ و مانا دوارد اللہ دا طرف نو وحی دا قرآن وحی کلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پسلکی واچول الفاظ بد پیغمبرو کار بد پیغمبرو وحی دا حدیث وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد آگی وضاحت کو صحابہ باغی یادول لابے لکل لابے زان سرساتل صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری را نقل کولی او منگا او تاسو پوری راو رسیدی صحابہ رسول تابعین رالل داغین بعد تبی تابعین رالل او دا آغین بعد بیا اللہ نور علماء محدثین پیدا کرل او دا دین حفاظت اللہ پخبلا باندیو کو دا محدثین پدی کے دیر لولو خالقو چاہی دیر کڑاؤنا کڑی تکلیفونا کڑی یو حدیث پسی پا میاشو منزل کڑے ہو بھائی کہ امام مالک امام بخاری امام مسلم امام نسائی ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ صاحب دا مشکات امراو لگی دا اغم دا حدیث را جمع کرل او پدے اخبر کتاب کی آغش پاک ذرا یو دیر شاہ حدیث را جمع کرل اے منگا او تاسو تاو خودل دا دیل انو چه او کسای دا یو حکایت دے یو خبر دا ابس منگا او تاسو ہوئی او تیر شو ندا دیل او چه منگا دا او گورو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی موقع سکڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی موقع باندے سویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پرادو سره څنګه رویه کړې وه د خپلو سره یې څنګه رویه کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره څنګه رویه کړې وه د بچو سره څنګه رویه کړې وه ځکه هغه الله زامن ورکړي وو درې زامن یې ورکړي وو لوڼې یې ورکړې وې څوک ماشومان وفات شو څوک لوی وفات شو
دای په ژوند یې څه کړي وو د هغوی په مرګ یې څه کړي وو په غم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چل کړی وو په ښادۍ کې څنګه چل کړی وو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستان راغلي دي دشمنان راغلي دي دوستانو سره یې څنګه ژوند تېر کړی وو دشمنانو سره یې څنګه تېر کړی وو قربانو ورسره وو میلمانو ورسره وو قربانو سره یې څنګه ژوند تېر کړی وو میلمنو له یې څنګه قدر کړی وو نو دا موږ ته په دې احادیثو کې ذکر دي چا محدثینو الله دې په رحمتونه ولیږي هغه یې راولېږل یو سوال ذهن کې راځي چې کله د هر څه تیار دي قرآن موجود ہے پائے کہ تغیر و تبدل نشی راتلے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دی نو بیاہو بکار دائی چھ دا ٹول خلق پا دیوان دی عملو کی او دا ٹول خلق یو شئی او یو شانتی نو نا امتون ام دیر تیر شوی او یا امتون تیر شوی دی او آیم امت دادے نو هغه آخري حدیث راړو چې نه څنګه امتونه مختلف تیر شوي ډلې تیر شوي نو داسې دا آخري امت دی نو په دې کې به بیا ډلې راځي په دې کې به فرقې راځي په دې کې به مختلف خلک راځي قرآن هم د هغې شهادت کوي کل حزب بما لدیهم فرحون ارے اور ڈالا پائی چھ دائی سرائی نو آئی پہ خوشحالی دا برازی نو بیا سوال موضوع کے راضی چر را ڈالی برازی دا فرقے برازی بیا منگ اصلا زان سڑے کہو زان لسر خرو زان پہ مصیبت باندے اڑو ڈالی خواسی مخ کی تیر شروع بیا با امراضی تر قیامت اب ڈالا بازی منگ سلا زان کڑو نو امام دا احادیثو علماء دا احادیثو پیشوان دا احادیثو اگئی دا احادیث را جمع کرو راڑا و منگے تاستا اخودل نو صاحب دا مشکات راو لگی دا آغا آخری کی دا احادیث راڑا شاید وی کنتم خیر امت اخرجت للناس دانا چه ڈالی برازی فرقی برازی نو تب اخبی اوازی ہو یار آسم دا ڈالی ختمی گی نا دا اختلافات ختمی گی نا و بس با کار پیدم او بس با کما ضرورت نہیں سے کڑاو تا دی تکلیف تا نو صاحب د مشکات راو لگی او اگر دغا حدیث اخیر کراڑو چه تاسو غره امت یی خلقو لمیدان تر راو کل شوی یی ستاسو ذمہ داری او ستاسو کار بدائی چه تاسو با امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوئی ستاسو نمخ کی او یا ڈالی تیرے شوی او تاسو دا غی اخیری ڈالا یی نو سنگ چه آپ خوانی امتو نو مختلف ڈالی وی پدی امت کی وہ امدغا سے ڈالی راجی ستاسو ذمہ داری بسی ستاسو کار بسی نو آیت دا قرآن راڑ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو اخیر تاسو برا امت یی اخرجت للناس تاسو را اخکل شوی د خلقو د بیان د پارا د خلقو د وضاحت د پارا د خلقو د سمې لارې ښودلو د پارا کار به هم سیه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ستاسو ډیوټي او ستاسو کار بدایي چې تاسو به امر بالمعروف کوئ معروف ستوئی نو معروف علماء ذکر گئی
मा उर्रिफा मिन किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही معروف آگی توئی چگا دا قرآن و سنت دا پیغمبر نا معلومی نو سمت لبتا مرونا بالمعروفی تا صبح امر کوئی دا اللہ دا دین خلق توا قرآن و سنت خایائی خلق توا دا اللہ کتاب خایائی خلق توا دا پیغمبر پاک طریقی خایائی تامرونا بالمعروف نو یرا زبا امر بالمعروف کم زبا خلق تا سملا رخیما زبا دا قرآن و سنت خبر کما زبا دا خلق اصلاح کما وچاہتا وسوا منا بس زمان کار رائے زبا سملا رخیما زبا لائٹ بالوما بلب بالوما تیار با بخبلا تختی و نور با دا چاہتا سنو امنا تامرونا بالمعروفی و تنہونا عن المنکر امر با کوئی دا اللہ دا دینا و منی کوئی با خلق دا منکرنا منکر ما خالف القرآن و سننا آغا شینا با خلق منی کوئی چاہ خلافی دا قرآن و دا سنتا خلق دا قرآن و سنت خلاف کئی نو دا آگینا بے امنی کوئی پا دی وقت کی دا اللہ کرم دے یو جماعت دے یو ڈالا دا شاہ دوارا کارون آگئی خپل کری دی یو دا چی دا قرآن و سنت بیان کئی خلق آگئی ترابدی و دعوت ور کئی اور دویم دا کئی چی خلق دا منکراتو نمانی کئی منکرات آگا سیزونا چا پا دین کے نو او خلق جوڑ کریو دا زاننا او چا چی دا کار نو کرے نو قرآن پا گئی رد کئی دا علی کتاب ذکر چی اللہ کئی نو اللہ وی کانو لا یتناؤن عن منکر فعلوه لبیسا ما کانو یسنعون او بیاوی کانو لا یتناؤن عن منکر فعلوه لبیسا ما کانو یفعلون یو زائی کی تت مراری لبیسا ما کانو یفعلون او بل زائی تت مراری لبیسا ما کانو یسنعون زکا یو زائی کی خطاب دا امیانو سرا نصارا امیانو بل زائی کی خطاب دے دا بلیانو سرا یہود بلیانو کو خلقو کلچ امیانو سرا خطاب کئی نو یو شان کئی کلچ دا بلیانو سرا خطاب کئی نو بل شان کئی شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولی گی کلا کلا غی باوی آدھا پختانو پا مزاج پوئی دا دا دیو جی آگا پختانو کی کارو کو کلا چیتا یا اوزائی کی خبر آگے دا خلقو پا مزاج میں پویا تا خبر آنیش استا خبر آثار میں گئی پختانو جا چی خبر آگے پا آجزائی باکی نو چی پا آجزائی واتاو کی پا نر سمے واتاو کی نو دیوئی بلکل مانما او که پا زور دی واتاوی استاپلار دی پا ماو منی نی مانما دا کنٹینر تا کیجی او امیان دا پنجابیان دی نو آگئی تا پا زور خبر آگئی تا چی پا نرمائی که نی منی نو آئی تا پا زور وائی بیایو منی او چی طور سرسور نرمی که نو دورا بروانی دا دار چا اخبر مزاجی مزاج دا مولا جدائی مزاج دا امی جدائی نو دیو جن آمیانو چی اوکار کو دا ناپویا انے کو ناپویا ہوا شیخ القرآن با کلا کلوی امیان دا چی خبر کوئی پا نرمائی پوئی دائی سا دیان نہیں خو نپوئی گی مولا پیر تا با سخت خبر کے زکا دے پا زدو لاری دے خپوئی او دا دا یاد گیڑی تاوانی یاد جیب تاوانی نو دے بیا خبرہ نمانی دتاوے بسخت آوائی نو قرآن پدا سے انداز باندی کئی امیانو تاوئی
كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا ودای چې دای منا نه ګولا د منکر نه چې ګویا غلرا لبئس ما كانوا يفعلون خامخا بد دی هغه کار چې دای کو او کله چې مریانو سره خطاب کوي نو الله وایي كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا ودای چې دای منا نه ګولا د منکر نه چې ګویا غلرا لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بد دی هغه چې دی جوړوله ځکه جوړول به الله مولیانو کول به امیانو مولا به ورته وي جمعې په شپه باندې خیرات دوره ثواب دی او د جمعې په شپه چې سوره ملک وایي استاد درته وایي ته والا په جیب کې پیسې ورکړي واچې د هغې دوره ثواب دی او د څلوېښتمې خیرات چې وکړي نو دوره ثواب دی څلوېښتي کلیزه وکړي نو دوره اجر دی دا لارې خو به والله دی جوړولې او کله به ورته وي ټول عمر لمونځ مه کو خیر دی خو چې رمضان اخري جمعه راشي قضا عمري وکړه بس ټول د عمر لمونځونه قضا هغه پوره شو دا یو بله لمونځ و پکې دا یو بله لبه یې جوړه کړې وه اوس خو څوک یې نه پېژني دا نوي کسان دا به په دې ملک کېده وی به نن به قضا عمري یعنې د عمر قضا هغه به په یو لمونځ راوګرځوله نو بیا څه کار و چې هغه یې لمونځ کړو نو امیان به لمونځ به یې نه کړو زه یو ځل به یې وکړو بس خلاصه به شي زموږ یو بارګری و اول تیریا ته تللی و امامتای له چا بوتلی موږ له به لمونځ راکړي هغه ډېره ښه ده هغه وی ما چې زه لمونځ به هم ورکوم درس به هم ورته کوم نو هغه هلته تللی و چې آخري جمعه راغله د رمضان ټول خلک راجمع شو قضا عمري به کوو د هغه اواز هم خوږو درس به هم کوو نو مولیان ټول راجمع شو هغه وی ما چې که نه ځمه نو دی لا توحید نه منلی و چې زه ورته د بدعت ورځ شروع کړم د دې نه به منکر شي هوښیار سړی سلسلهوار کار کوي کمعقل سړی د په یو ځل سره میدان ته ځي نو هر څه روان کړي وی لاړمه چې کله د لمونځ ټایم شو نو یې ټول وایي چې لمونځ به ته راکړې ما بلکل زه محراب کې ودرېدم خلکو ته مې وی یاره دا علما ناست دي او دوی ته مسله معلومه ده چې یو سړي نه لمونځ قضا شوی نو چې هغه لمونځ کوي هغه قضا راګرځولی شي خو که یو سړي نه لمونځ نه وي قضا شوی او هغه لمونځ کوي نو هغه د هغه نفل دی او دا علما ټول پوه دي اقتدا د مفترض متنفل پسې نه صحیح کېږي چې امام نفل کوي یا مقتدي فرض کوي نو دغه جمع نه کېږي نو که زه لمونځ در کوم زه خو به نفل کوم ستاسو به فرض دي تاسو نه قضا شوي دي نو ما پسې به ونه شي ستاسو لمونځ خو دې مولیانو کې یو بېلمازه مولا وګورئ چې هغه مخکې کړو چا بېلمازه یې لمونځ یې قضا کړی نو هغه به مخکې کړو تاسو ورپسې ټول ودرېږئ زه به ورپسې ودرېږم خیر دی هلکه شته څوک بېلمازه مولا مولیانو سر کته که چې اوس کم یو راپاسي چې وایي چې زه بېلمازه یم یو هم غږ نه کوي هلکه هېڅوک بېلمازه مولا نشته وی نه وی دی نو بیا خواړو د قضا عمري کېږي نه دا بېلمازه مولیان به و بېلمازه مقتدیان به و او د ځان نه به یو دین جوړ کړی و هېڅوک نه و چې د هغې رد یې کړی و هغه بدعت هغه شرکیات هغه لاړل الله ختم کړ د هغې دپاره یو جدوجهد وشو یو محنت وشو یو منډه واله شوه یو جماعت جوړ شو او په جماعت کې نارینه خپلې ذمه دارۍ ادا کړي زنانه خپلې ذمه دارۍ ادا کړي
او نن دا الله احسان دې رڼا رااله درسونه د قرآن عام شو دا حدیثو درسونه عام شو یو د هغې نه دا سلسله وه چې په دې ځای کې شروع وه او الحمدلله زمونږ ملګري دي زمونږ شاګردان دي زمونږ بچای دي هغوی دې ځای کې د قرآن او د حدیث درسونه کوي تاسو ټول له پکار دي چې خپل بچي دې تاکید وي او د قرآن او د سنت دې خبر کوي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی زما دعا ده چې چا دا مشکات شریف اخر ته رسولی سبقونه دې ځای کې ویلي الله دې د هغوی نه د قرآن او سنت خدمت والی الله دې د هغوی کورونه د خیرونو او برکتونه ډکي او الله دې د هر قسم فتنو او مصیبتونه په امان کي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين